وی ما یو شپه خوب ولیدو په خوب کې زه دا وینم چې زما مخې ته زما ټول ملګري تیریږي یو صحابي راځي او زما مخې ته تیریږي زما چې څومره صحابه کرام دی هغه زما مخې ته تیر شو او هغه ټولو قمیصونه چولی دي غټ غټ قمیصونه د چا قمیص هغه پندو پورې دی د چا قمیص هغه ګټو پورې دی د چا قمیص هغه نیمه پندای پورې دی وی چې ما ولیدل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تیریږي نو وی دومره لوی قمیص یې چولیو چې هغه تنه پزمکه باندې راخلی شي دومره اوږد او لوی قمیص یې چولیو پیغمبر علیه السلام فرمای تاسو ته پته چې د قمیص نه څه مراد دی صحابه کرام فرمای یا رسول الله الله ورسوله اعلم مونږ ته پته نشته تاسو ته پته پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د دې قمیص نه مراد د دین محبت دی د اسلام محبت دی د دین د پاره قربانی ده ما ته الله تعالی دا خودل چې ستا په ملګرو کې ستا د دین د پاره د ټولو نه زیاته قربانی وسوک ورکي نو ما پاره کې قتل چې زما ملګری یو تیریږي ما به داغي قمیص ته قتل چې قمیص به څومره وګدونو ما ته پته لګیده چې د زما د دین د پاره دومره قربانی ورکي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې زما مخې ته تیریدو وی چې ما داغه قمیص ته وکتل ما ته پته ولګیده چې دا انسان با زما د دین د پاره د ټولو نه زیاته قربانی ورکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت کې فرمایي چې ما ته د خوب په حالت کې یو فرشته د اسمان نراله او ما ته یو پیاله پیش کړه هغه پیاله کې چې ما وکتل نو پاره کې پیو او پي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او شات دا د پیغمبر علیه السلام محبوب مشروب دی دا ډېر په مینه پیغمبر علیه السلام سکل نو ما ته هغه فرشته حکم وکړ چې دا واخله او دا اوسکا وی ما هغه پیاله د هغې د لاس نه واغسته او هغه ما اوسکله او زه ښه موړ شم او دومره موړ شم چې نور د هغې نه ما بل ګوټ نشه کولی او په هغې کې لږ پی پاتې شو نو چې ما سم طرف ته وکتل نو ما سره حضرت عمر ناستو نور زما په ملګرو کې هېڅ څوک نو دا یو صحابي ما سره ناستو نو ما هغه پیاله راواغسته او حضرت عمر لمه ورکړه چې دا مانه کم پی بقایا پاتې شو نو دا توس کا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه اوسکل د دین علم مراد دی چې کله انسان په خوب کې دا وویني چې د پیس کی د پیو تعبیر دی چې دله به الله علم ورکي پیغمبر علیه السلام دا د علم مرکز دی پیغمبر چې وي د امت د پاره نه دا د علم مرکز وي د پیغمبر علیه السلام د علم سی حصہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لهم الله تعالی ورکړي دا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې لس کاله په مسلمانانو حکومت کړی دی یو غلام او مجوسی غلام ابو لولو فیروز هغه سره په خبره باندې اختلاف راغی امیر المؤمنین دی په ټوله دنیا باندې د مسلمانانو حاکم او بادشاہ دی د حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه یو غلام دی چې هغه د ایران نه راغلی دی د فارس نه راغلی او په مدینه کې به پاتې کېدو په مدینه کې چې بسوک د بهر نه رااله او پاتې کېدل به نغې به ټیکس ورکو اسلامي حکومت ته دا د هغه زمانې هم قانون او دا د دې وخت هم قانون دی چې څوک د بهر نه راشي او په دې علاقه کې پاتې کېږي نو هغې حکومت له ټیکس ورکوي نو ابو لولو فیروز راغلی او د فارس نه هلته نه راغلی او په مدینه منوره کې به پاتې کېدو نو ټیکس به ورکو مسلمانانو د حضرت عمر نه دا مطالبه وکړه وی ما باندې دا ټیکس لږ سیوا دی دا را باندې لږ کم کا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې نه پتا باندې دا سیوا نه دی ځکه ته خو میچنې جوړې دا ډېر ماهر و میچنې به جوړولې او د ده میچنې به د مدینې منورې په بازار کې د ټولو نه ګران ریټ باندې خرڅېدي نو وی ته خو ډېرې پیسې ګټې او دا دومره ټیکس چې تا باندې لګېدلې ما ته پته دا په تا باندې سیوا نه دی نو دی غوسه شو په زړه کې اراده وکړه چې که زما لاس په ده باندې چېرته اوچت شو نو زه به د حضرت عمر رضی الله عنه قتلوم په زړه کې اراده وکړه او دا هغه مجلس نه پاسېدو او دا خبره وکړه حضرت عمر ته وی زه به تاله یو داسې میچن جوړه کړم چې هغه به تر قیامته پورې ګرځي حضرت عمر له الله ډېر لوی فراست ورکړ هغه پې پوه شو چې د ماله د قتل دمکي راکړه هغه چې کله پاسېدو د مجلس نه لاړو حضرت عمر خپلو ملګرو ته ووی وی د ده په دې خبره تاسو پوه شوئ هغه وی نه چې مونږ خو پې پوه نه شو حضرت عمر ورته ووی زه پې پوه شم وی د ماله د قتل دمکي راکړه او دی به ما وجني دی به ما قتلی هغه اجازت وغوښته چې امیر المؤمنین د پسې مونږ ځو اوسې ګرفتارو حضرت عمر ورته ووی چې نه چې یو کس تر کوم وخته پورې جرم نه کړي د جرم نه مخکې مجرم نشي ګرفتارولی د خلاصه کړي نه دي خو د دې خبرې نه ما دا معلومه کړه چې دی به ما قتلی او په زړه کې د دا اراده کړې وه
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جمعات کې چې کوم خلیفہ و د مسلمانانو هغه په خپل باندې امامت کو او د سحر مستراغه د صحابه کرامو سوار د صفونه ورپسې ولاړ دي او ابو لولو فیروز د شپې نه منسوبه جوړه کړې ده په هغه محراب کې پټ ناس دي یو نیزه تیار کړی و هغه له د زهر او باور کړی وي هغه ځان سره پټ نیسلی و چې په دې باندې به زه حمله کوم په حضرت عمر باندې او چې هغه راغی امامت تمخ کې شو قرات شروع کو ابو لولو فیروز هغه را پاسید او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دشي باندې درې گزارو چې داغه په وجه نبی نه روانه شو او حضرت عمر رضی الله عنه را پریوت یو طرف ته کېناستو رستو ورپسې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه لاړ دی هغه د لاس نونی سو خپل مصالحت رامخ کې کو چې د اموز برابر کا ابو لولو فیروز په صفونو کې ځان لارو باسي چې د دې ځانه ست طریقې سره زو اوزم او او تختم نو چې په کومه لار باندې هغه وته سوار له صحابه کرام زخمیان کړه ځان له لار او با صلا د هغه ځای نه بهر وته چې د هغه ځای نه څنګه بهر وته مازغوی کار پرې خود لیوانې شو او هغه نیزه چې په کومه نیزه باندې په حضرت عمر باندې حمله کړې و هغه ځان ته لاندې کې خداو دا هغه د پاسه ودشو خودکشي وکړه په هغه وخت کې تن الله تعالی بدلا واغسته چې کله موږ برابر شو صحابه کرام راجم شو د حضرت عمر خواته د ټول نړمبه حضرت عمر خپل زوی ته وی عبد الله ابن عمر ته چې ته ورشه وګوره دا ما باندې حمله چا وکړه لګ معلومات وکي چې کله هغه لاړل وی قتل هغه ال تکي مړ مردار پروت دی حضرت عمر ته وی شدا خو هغه د حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام دی چې تعالی د قتل لمکی ورتر کړي و حضرت عمر رضی الله عنه د الله تعالی شکر ادا کوي چې یا الله ستاسو ډیر لوی شکر دی چې د عمر په وینه باندې د یو مسلمان لاس ګندن شو چې په ما باندې یو داسې کس حمله وکړه چې هغه غیر مسلمان دی داغه اسلام او دین سره څه تعلق نشته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ درې ورځې په دغه حالت کې پروتو کسب اوسکل نو هغه په دغه زخم باندې را روان شو کسه خوراک به او کسب او خړل نو هغه په هغه زخم باندې وروتل دا هغه حکیمان ورته وی چې اوس په دې حالت کې د حضرت عمر بچ کېدل دا ممکن نه دي دا سي زخم چرته خښوي نه دي د دې زخم نه ترنه پوري څوک خښوي نه دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته و چې زبد دینه وفات کیږم نو خپل زوی حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ غیر اوغختو وی ته لاړ شه د مسلمانانو مور بیبي حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها او هغه ته دا وایا چې زما په بابا لار باندې حمله شوې ده او سره چې پس هغه وفات کېدو والده نو کستا اجازهتي ستا په حجره کې پیغمبر علیه السلام دفن شوی دی او ستا پلار حضرت ابوبکر الته کې دفن دی او الته د یو دریم قبر ځای خالی دی او هغه د دریم قبر ځای چې وو هغه حضرت عائشه ځان لپاره منتخب کړو چې ځکه وفات شم زبدې ځکه دفن کېږي نو داغې نه اجازت واخله کله حضرت عائشه اجازت وی هغه ځای د مال راکی چې زه پیغمبر علی السلام او حضرت ابوبکر سره خواته دفن شم حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته دروازه وټکوله اجازت غواړي وې زما والد صاحب هغه وفات کېدو والده خو د وفات نمخ کې تاسو نه دا اجازت غواړي چې کداغه ځای کې د دریم کا ځای چې خالی د کدیجه کې زه دفن شم که تاسو اجازت وي نو دا به زما د پاره ډیره لوی د احسان خبره حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې دا خبره واوریده نو هغه په جړا شو وی ما ته هغه ورځ را یاد شو یو ورځ وی زمونږ په کور کې د یو انصاری ماشومه جنۍ و د هغې د نکاح پروګرام او د هغې د نکاح پروګرام مونږ په خپل کور کې کړو نو د محلې د ماشومانې جنکۍ زمونږ په کور کې را جمع شوي وي دی د په احد کې او په بدر کې چې کوم صحابه کرام شهیدان شوي وو د هغې نغمې وي د هغې صفتونه کول او هغې سره تنبل غږو پیغمبر علیه السلام هم ناستو حضرت ابوبکر هم ناستو او دا محفل دغه شروع په دروازه کې چې کوم صحابي ولاړو هغه التن आवाज وکړ چې یا رسول الله حضرت عمر را روان دي او هغه اجازه غواړي دنه دراتلو وی چې هغه ماشومان جنکو د حضرت عمر نوم واوریدو نو هغه ارس هغه ځای کې وګرځول او التن او تختید حضرت عمر نه به دومره یریدي وی چې کله رادن نشو حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ورته ګوري او خاندي پیغمبر علیه السلام وته فرمایل چې عمره زما په امت کې ته یو داسې انسان چې ته په کومه لار باندې لړ شي په هغه لار شیطان نزي
هغه لار په شیطان حرام ده. شیطان هغه لار پیژني چې په دې باندې عمر تل دی. وی ګوره ته چې څنګه زما کور ته را دن کېدی دا تمبل غول دا یو شیطانی کارو. اگر چې مباح ته په شریعت کې څه پابندي پیغمبر علی السلام نه ده لګولي د خادای په وخت کې، خو دا یو شیطانی عمل دی، یو له او لعب دی. نو چې ته زما کور ته را دن کېدی دا غي نه مخ کې شیطان او تخدید. نو ما ته هغه شپه را یاد شوه چې نن زمونږ نه هغه انسان روان دی چې داغه نه به شیطان یریدو، داغه نه به شیطان لار بدلوله. نن هغه انسان زمونږ نه روان دی. وې زما اجازت دی حضرت عمر ته وایا چې هغه ځای ته ما وقف کړی دی او ته پکې دفن شه، تعالی ما اجازت درکړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه حالت کې صحابه کرام ورسره راجم شو. هغه ورته وی چې ته خو زمونږ نه روانې، خو مونږ دغه سی به مشر او به خلیفہ مپریدا، مونږ له یو کس مقرر کړ چې ستانه پس زمونږ مشر شي، اسینه چې ته وفات شي او شرط په مسلمانانو کې څه فتنه پیدا شي، نو مونږ له یو مشر مقرر کړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ورته وی چې مال یو صفحه را کوي، یو رکعه را لرا کوي، په هغه صفحه باندې شپږ نمونه ولیکل او هغه صفحه بند کړه او هغه یو صحابي له ورکړه. وېدا د کسې بند ځان سره وساته او چې کله زه وفات شم او زما جنازه وشي، زما کفن دفن وشي، نو داغه نه پس دا بیا کلاو کوي. په دې کې ما شپږ نمونه لیکلي دي چې کوم یو پکې ستاسو خوښ نو هغه بیا ځان له مشر کوي. د ټولو نړمبه پکې د حضرت عثمان نوم لیکل شوی، په دویم نمبر پکې د حضرت علی رضی الله عنه نوم لیکل شوی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نوم پکې لیکل شوی، سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نوم پکې لیکل شوی. چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه جنازه وشوه، صحابه کرام راجم شو او هغه کلاو کړه. هغه کې د ټولو نړمبه د حضرت عثمان او د دویم د حضرت علی رضی الله عنه نوم لیکل شوی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې اعلان وکړ، وې زمانوم په دې کې لیکل شوی دی، خو زه د خلافت نه د برات اعلان کوم چې زه مشر نه جوړېږم. هغه نور چې کوم صحابه کرامو د حضرت علی نه علاوه هغه ټولو اعلان وکوي مونږ هم مشران نه جوړېږو، مونږ دا حق حضرت عثمان او حضرت علی ته ورکړی دی. دا دواړه د پیغمبر علیه السلام زومان دي، په دې کې چې کوم یو مشر شو بس دا زمونږ مشر دی. د دواړو خپل مشري حضرت عبدالرحمن ابن عوف له ورکړه، وی چې ته زمونږ په میانس کې کومه فیصله کې نو هغه مونږ ته منظوره ده. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ منبر ته وخته په مسجد نبوي کې او ټول صحابه کرام ناس دي، حضرت عثمان هم ناس دي، حضرت علی هم ناس دي او خطبه وی. داغه نه پس اعلان وکړو، وی زما په زړه باندې الله تعالی دا القا کړی ده چې د حضرت عمر نه رسو به زمونږ خلیفہ حضرت عثماني. وی د دې دا مطلب نه دی چې زما په زړه کې د حضرت علی خلاف څه خبره ده. حضرت علی وی زمونږ د ټولو مشر دی، خو حضرت عثمان له چې الله تعالی کوم د سردارۍ کوم صفات ورکړي دي، د مشرۍ کوم صفات الله تعالی دله ورکړي دي، هغه ته چې زه ګورم نو زما د زړه دا فیصله کوي چې زمونږ مشر به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وي. چې د حضرت عثمان نوم واغست په منبر باندې، نو ټول صحابه کرام ودرېدل چې مونږ ته حضرت عثمان مشري دا منظوره ده. بیا د هغې نه پس حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړو، یو صحابي براته د حضرت عثمان په لاس باندې به بیعت کو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم د حضرت عثمان په لاس باندې بیعت کړی. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا شهادت دا د محرم الحرام په لومبنۍ ورځ باندې په 1 محرم باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شوی. او هغه شهادت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د احد د غر د پاسه بشارت ورکړو چې د احد غر ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل وخته، حضرت ابوبکر دی ورسره، حضرت عمر دی ورسره او حضرت عثمان دی ورسره. د احد په غر باندې زلزلہ رااله او خوځیدو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه تخپل خبر او بغوله، وی په ځای باندې ودرېګا، پتا باندې د الله پیغمبر ولاړ دی، پتا باندې صدیق اکبر ولاړ دی او پتا د دې امت و شهیدان ولاړ دي. چې کله پیغمبر علیه السلام دا جمله ارشاد او فرمایله، نو حضرت عثمان او حضرت عمر دواړو یو بل مبارکي ورکړه. پیغمبر علیه السلام زماوم د شهادت بشارت راکو او استاد شهادت بشارت امراکو اسلام مبارک شه، نو دواړو یو بل مبارکي ورکړه. دغه صحابه کرامو د دې په باره کې الله تعالی قران کریم کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نفس کده دې امت د پاره د پیغمبر علیه السلام په دین باندې د عمل کولو د پاره نمونه ده. هغه زمونږ دغه صحابه کرام دي چې کله موږ د دې د ژوند نه خبر شو، د دې د کردار نه مون خبر شو، د دې د صفاتو نه مون خبر شو،
چې دی له الله تعالی کوم صفات ورکړو چې دی ته دومره لوی اعلان الله تعالی کړی دی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د دی ناراضي دی او دی د الله ناراضي دی. دا وړوکی اعلان نه دی، دا یو ډیر لوی اعلان دی د الله د طرف نه چې په ژوند کې چاته الله وایي چې زه ستا ناراضي یم. په ژوند کې پیغمبر علیه السلام چاته دا وایي چې ته جنتی. پچا باندې دا حکم لګول چې زه ستا ناراضي یم او پچا باندې دا حکم لګول چې ته جنتی، داغه په ژوند کې دا یو ډیره لویه خبره ده. الله تعالی دې مونږ تاسو ته د دې صحابه کرامو په نقش قدم باندې د تلو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.